په سوات کې تندورونو مالکانو شټرډاون هړتال وکړ. د سوات ضلعي انتظامیې د 100 ګرام روټۍ قیمت 15 روپۍ او د 200 ګرام روټۍ قیمت 30 روپۍ کېښود، ولې چې د وړو بورۍ قیمت د 14,000 نه 9,000 ته رالو، خو د روټۍ قیمت کم نه شو. په دې حواله مقامي خلکو وینا وه. روړه خو پکار دی په 14-15,000 روپۍ تر وړو هم په خبره په 30-40 روپۍ روټۍ وه، اوس په 9,000 روپۍ بورۍ شوه. پکار دی چې اوس وړه ارزان شي، دا ډوډۍ ارزانه شي، وړه خو ارزان شي. دا وړه تر وړه چې ده هغه تقریبا په 3100 روپو ته راغله. او بټو والا خو پکار دی چې هغه نور هم ارزان ډوډۍ ورکوي. د هغو وړه خو اکثر سره وړه دي، هغه نور هم ارزان دي، په 1700-1800 روپۍ باندې تر وړه او موږ دغه رای ورکوو چې څومره تکلیف تېر کړي اوري او په خپل کورونو کې ډوډۍ پخوي. خاص کر زیات تکلیف په دوکاندارانو ته وي. کوم دوکانداران چې بهر راځي د لرې نه د ځان سره سهار مارې خیر یو څو ورځې ډوډۍ راوړي، نو په دې کې به لږ تکلیف او مشقت شي، خو لکه د عوام ټول ته به ریلیف میلاو شي اوري چې آینده لپاره ډوډۍ هم په ریټ شي او وزن هم سیوا شي. خانجي دا راته ووایي چې نن ترنور والا هړتال کړی دی، د 14,000 روپو نه تر وړه راله 9,000 روپو ته. آیا ردو د هړتال په حقه دی که په ناحقه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو کله چې ګران وه چې د دوی مجبوریانې دي، ګیس ګران دی، دغه شانتې دا نور څیزونه چې ګران شوي دي د دوی مجبوریانې خو ګرانه وه، نو ګرانې خرڅه کړې ده. چونکې وړه ګران وو، نو په کار خو اوس دا ده چې وړه ارزان شوي دي، نو دوی د هغه کم چې د ګورنمنټ ریټ دی چې هغې ته راشي. نو په کار خو دا وه چې لکه څنګه شی ګرانېږي، خیر د دوی مجبوریان دي ما تاسو ته ووایي، خو لکه چې هغه شانتې اوس ارزان شوي په کار دا وایي چې لکه ارزانه شوی وي. خو هغه خبر د زوري زوی چې هغه غریب سړي له راځي بای. نورو دغه حالات دي، د پاکستان حالات په نه بدل شي او نه بدلیږي، او نه دا دو نه پې هغو په زور کوي. دو نن هړتال وکړو، زور چاله راغی، د دوی به هم څه ته لږه ډېره مزدوري کوي، د هغه هم خرابه شوه او عوامو له تکلیف ورکړو او عوام داسې شو. نو ښه خبره ده. غالبا چې نن ما یو دغه کتو په فیسبوک کې چې لکه 1780-1788 روپو پورې سوپر وړه میلاویږي. نو چې لکه کم دکانداران دي چې مهرباني کوي د ځان سره ډوډۍ ښه ښکلې د طبخي هغه د کوره راوړئ، خپل کسان دي د کوره راوړئ. هغه شانتې دا دوی به په خپله دغه شانتې کښېني، ځکه چې د دوی شاته مجبوریان دي که نه. ګیس بیل دی، دا له قانوني کرایه ده. ښه خبره ده چې خپل کور کې خپله ډوډۍ تیاروئ او هغه ځان له راوړئ دلته دوکان ته. بیا نور د هوټلو نور مسایل دي هغو به ځانه په خپله کوي. خو خبره دغه ده چې څه نشتې وروره، هېڅ هم نه کېږي اورې. موږ دقه یو او دقه به یو. نو موږ خو نن هم کوشش دا کړو چې د کوره کور زموږ نږدې خو چې د چا لرې کور دی، نو هغو ته په 30 روپۍ ډوډۍ چې کم دوی د کور راوړي، نه هغو ته ډېر ښه پرېوځي، بل لا ښه ښکلې تازه د خپل کور ډوډۍ وي. او د دوی خو پته نه کېږي دوی دا وړه په کومه طریقه کوي او په کومه نه کېږي اورې. د کور هغه صفا ښه مهرباني وکړئ، خپله ډوډۍ ځان سره د کور راوړئ. زما خو دا مشوره ده. او خپل کسانو له خپله کسانو کور ښکلې درنه پسته ډوډۍ راوړئ، هغه ثابته ورځ ښه کېږي. کم تندورونه والا چې دي دوی په خپله دا هړتال کړی چې زموږ ریټونه برقرار وي. برقرار چېرته هم نه دي پکار چې د 14,000 روپو نه راغلي د 9,000 ته، نو پکار یې تاسو روټۍ ریټ کم کوي. نو څنګه تاسو چې دا مطلب په دې ریټ باندې په 30 روپۍ باندې دا برقرار وي. حکومت نه دا مطالبه وکړي چې مطلب په دې مافیا خلاف خبرپور ایکشن واخلي کړي، او مطلب د دوی چې کم زور او جبر شروع دی د دې خلاف د پرزور ایکشن واخلي. چې هر ځای ته ځې، کوم هوټل ته ځې، نو لکه هغه ریټ هغه خپل مقرر دی. 30 روپۍ روټۍ اخلي که غټې او که وړۍ. نو اوس پکې دوی دا خبره کوي چې موږ روټۍ غټه کړې ده خو ریټ هغه مقرر دی. نو لکه دوی 1 روپۍ هم نه ده کمه کړې، او لکه وړه ډېر زیات کم شوي دي، دوی به هېڅ هم کمې نه دی راوستې. خو د هغې باوجود لکه دوی بیا هم لګیا دي هړتال کوي، نو لکه دا خو مناسب نه ده. عوامو ته بس دا پیغام ورکوو چې یو شي او موږ ورته د دوی باره کې احتجاج وکړو چې دوی ولې داسې کوي. ځکه چې وړه خو چې دی ارزان شو، په کار د دوی کم از کم 20 روپو ته 25 روپو ته خو کم از کم روټۍ راوستی وی. د دې باوجود دوی لګي او واپس احتجاجونه کوي، نو دا خو له کار څخه خبر نه ده، مناسب نه ده. نو عوام چې دی موږ عوام ته ووایو او حکومت ته هم خواست دی چې له کار باندې ایکشن واخلي، ځکه چې هر ځای ته ځي، دلته یې که بل ځای د دې ځای نه بهر یو ریټ مقرر شوی دی، لکه کمې پکې نه دی راغلی. لکه مطلب چې دوی دا خبره کوي چې یاره مونږ روټۍ نشو ارزانولی. ته ما ته دا ووایه که نه چې لاور وړه ګرانېدو، تاسو به موږ پسې روټۍ ټایم په ټایم، لکه مطلب چې نن به وړه ګران شو، سبا به د روټۍ خېجولې وه، پوه شوې 30 روپو ته. نو خبره دا ده که نه چې ګوره ته وړه 30 روپه دغه روټۍ ته 30 ته خېجې، اوس چې ارزان شو په کار ده چې ته یې ارزانه کړې. بیا احتجاج ته هم ضرورت نشته، دا خو ښکلې خبره ده. بهتره خبره کښېنئ په طریقه باندې خبره وکړئ. احتجاجونو دې شیزونو ته ضرورت نشته. ته به موږ بس هوټل باندې نن غونډه ورځ موږ دغه شانې تېره کړې ده، پوه شوې. چا هندواڼې خوړې، پوه شوې، چا ککوړي راوړو، دا خبره ځای نه. لکه دا داسې خبره ده، تاسو ته ښه صفا خبرې کوم
دې کې د خندا څه خبره نشته لکه مطلب نن سبا د روټۍ دغه نه ما په خپل نه ده خوړلې زه ته حقیقت خبره کوم په دې کې د دروغو څه خبره نشته نو خبره دا ده چې ګوره عوام چې کم دی لکه مطلب تاسو عوام مه زورئ عوامو ته د زورولو د خبر دا تاسو مه کوئ ګوره د هرې خبرې یو خپله طریقې کښېنئ خبره وکړئ ګوره لکه ته که احتجاج وکړې او دغه وکړې د دې خو څه فایده نشته که نه ټیک ته مشران دي کشران دي هر شی په طریقه کېږي نو ګوره خبره دا ده که تاسو وایئ چې په موږ پسې روټۍ دغه کوئ موږ روټۍ نه شو راکمولی تاسو کېنئ زموږ د مشرانو سره چې کوم مشران دي ټیک شو هغه به تاسو سره دې ټول ریزلټ راوباسي چې صحیح هغه به یې دله وکړي پوه شئ زموږ خو دغه انټرویو ده چې لکه مطلب نن غونډه ورځ موږ تېره کړې ده او خبره دا ده چې لکه د دې نه مزید لکه تاسو دا پریشاني نوره مه جوړوئ یو کاروبارونه خراب دي یو تاسو دا لانجې مانجې جوړه کړئ لکه د دې نه څه فایده نشته ټولو خلکو په ناره تېره کړې ته په خدای یقین وکړه دا دوکاندار دی نن یې ماته یاره ډوډۍ مې نه ده خوړې کور ته ټلیفون کومه چې دا ډوډۍ وې زر زر دغه کړي چې یاره څه طریقې بیا ویې مې شرمېږم یاره که دا خبره وکړم پوه شوې او نور خو دا خبره د عوامو به څه دغه خو عوام غریبانان چې دوی کله د حکومت پیري او کله د دوی پیري نو موږ څه چلو کومه چې په 3000 روپۍ تروړه واغه 2000 روپۍ تر ته په کار ده چې دا خامخې دا ډوډۍ 150 کو نه 100 روپۍ تر راولي نو په دې اخلب نن دوه ارتاروم کړی دی او حکومت چې لکه هغه ورسره نه مني نو ته په کار ده چې خامخې دا ډوډۍ 100 روپۍ تر راولي او ورخ ډېر زیات ارزانه شوي دي عوامو ته دا پیغام ورکوم چې دوی د رسولو په کور کې ډوډۍ پخې کړي اړو سره د تنون نه ډوډۍ نه په بازار کې نو دغه بالکل لکه مخکې چې وړه لږ به ګران شو نو دوی به ورسره ډوډۍ ښه ګرانه کړه خو دوی ته دا په کار ده که نه چې د رسولو په کور کې ډوډۍ پخې کړي او د بازار نه اړو سره اړینه همین دا رایه ده چې په کورو کې دې پخې کړي د ځایي خلکو وینا وه چې تر څو پورې د روټۍ قیمت کم شوی نه وي نو د دې خلاف دې کاروایي وکړای شي. اعظم خان منګوره سوات